او حضرت هارون علیه السلام د ګیری او د سر نه اونې ځان ته راخ کړ او ورته وی چې زما د مور زویه بشک دی خلکو ز کمزوري کړم کمزوري وګڼلم او نزدې و چې زه قتل کړی وي او اوس ته هم ما د سر نه د ګیر نه ما راکاږي نو زما دشمن په ما باندې مخ خوشاله و ما د ظالمانو نه مې حساب و بیا موسی علیه السلام غوسه سړه شو او د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجی شو چې زما رب مونږ ته معاف کی او زما رور تم بخنو کی او مونږ په خپل رحمت کې داخل کی او ته د ټولو نه زیات رحم کوونکی. آیت نمبر 150 سورہ اعراف. ولما رجع موسی او هر کله چې واپس راغی موسی علیہ السلام الی قومي خپل قوم ته غضبان اسفا په غصه کې او په غم کې قال نو ویل بئس ما خلفتمونی ډیر خراب قائمه وکړه تاسو ما من بعد زمانہ پس اعجلتم ایتاسو تندی وکړه امر ربکم د خپل رب د حکمنا والقى الالواح او دی اغرزولی الواح تختیانی لوح یو بور تختی ته وي الواح دغه جمع ده واخذ او وینولو براس اخيه سر د خپل رور یجرو چراغ کلی ځانته یجره الیه چراغ کلی ځانته قال نو ویل هارون علیہ السلام ابن امه ازما د مور زویا ان القوم بشک دی خلقو استضعفوني ز کمزور وګڼلم وکادو او نزدې وچی یقتلوننی دی وجل ویزا نزدې وچی دی کومي وجنی فلا تشمت بي الاعداء پس مخشاله وما پما باندې دشمنان ولا تجعلني او مشامل وما مع القوم الظالمين او خلق سرات ظالمان دي. قال دويل موسى عليه السلام ربي ازما ربا اغفر لي معاف کرما ولأخي او زمارور وادخلنا في رحمتك او داخل کرم پخپل رحمت کی وانت رحم الراحمين او تدټولنا زیاد رحم کوم کی. حضرت موسی علیہ السلام ابتداءً ډیر زیات خفغان او د غصه اظهار وکړ ځکه چې دا د پیغمبر شان دی دغه مقام دی چې کله یو د ګناه کار ویني د معصیت کار ویني د پیغمبرانو په اتباع کې د هر مسلمان دا جذبه او دا د زړه کیفیت کې دل پکار دی چې کله هم ناجایز او ناروا کار ویني نو فوراً چې د مسلمان باطینی کیفیت بدل شي ځکه دا د ایمان تقاضا ده او چې کله د ګناه کار ویني د الله تبارک وتعالى نه فرمانی ویني او د انسان د مسلمان زړه کیفیت بدل نشي او په بدن باندې کپکپی تاری نشي د الله په نافرمانی لیدو باندې نو بیا د خپل د نفس محاسبه پکار ده چې ایمان په زړه کې نشته او د ایمان نه خدا ده چې دا نیک عمل سره زړه خوشاله شي زړه ته اطمینان او سرور او کیف حاصل شي او ګناه سره چې کله هم ګناه سره زړه شي چې زړه پښمان شي خفغان شي په زړه باندې راشي دا د ایمان نه خدا. او حدیث پاک کی راضی الله رب کائنات جبرئیل علیہ السلام ته حکم فرمایل چې فلان کی بستی هغه چې د الټه کا هغه هلاک کړي خلق د بستی اوسیدونکي ځکه دا هغه معصیت او ګناهونه خپل انتها ته رسیدلو. جبرئیل علیہ السلام عرض کوي چې رب کائنات پدې کې په دغه بستی کې استایو بنده دی چې په 40 غنټو کې یوې لحظې د پاره یوې لمحې د پاره هم هغه ته د ذکر نه غافل نه دی 40 غنټې ستا په عبادت کې مشغوله دی. رب کائنات فرمایل چې د ازمکه الټه کا په دوی باندې او زما دغه ولی دغه دوست دا د ټول لاندې کا او دې بسته د نور خلق دغه د پاسک په دې باندې ازمکه الټه کا ځکه چې د سترګو په وړاندې زما نافرمانی کیږي زما احکامات ماتيږي زما د حکمونو نه بغاوت کیږي او د پتندې باندې چته ګونجي نه دراغلي نو لہذا اغیل عذاب ورکا
دغه شان چې کله یو مسلمان یو معصیت او یو ګناه یو نافرمانی ویني نو پکار دی چې دی هغه منی کی څرنګه حدیث پاک کې چې نبی رسول الله فرمایي من رأى منکم منکرا فليغير بيده ګناه چې ویني په خپل لاس باندې منی کا چونکه په لاس باندې منی کولو اختیار حاکم وقت سره وي چې چا سره حکومت وي اقتدار وي هغه فإن لم يستطع فبلسانه او کچې دې وس نه نو کم از کم په جبه باندې منی کا دا خو د هر چا وس وي چې په جبه باندې د ګناه د معصیت د نه منی کولو لپاره چې د خپل صلاحیت استعمال کی وإن لم يستطع فبقلبه کدا وس نه کم از کم زړه کې سړی بد اومانی وذالک اضعف الايمان دا د ایمان اخري درجه ده یو روایت کې راځي دین رسول سره ایمان نشته نو لہذا حضرت موسی علیه السلام چې دا کیفیت وکړو چې قوم په شرک کې مبتلا دي بالکل د خپل جذباتو باندې قابو بیا نه موندو او لاس کې چې کوم تختې د تورات په هغه وګرځو او خپل ورور هارون علیه السلام د ګيري او د لاس د سر وختونه راونیو او ځان ته راخ هغه ول د مور واسطه ورکړه ابن امه زما د مور زویا زما استا مور یو ده زما د سر د ګيري وختونه ما مرا کاغه دی خلکو له ما دعوت ورکو دوی د شرک نه منی کو استضعفوني دوی ز کمزوري وګڼلم یوازې وګڼلم وکادو یقتلونني نزدې وجه زې وجلې وي نو اوس کته د خوشوي کار دې کو اوس ته ما راکاږي او مال سزا راکینو فلا تشمید بالاعداء په ما باندې دشمن مخ خوشاله وا ځکه چې کله دوه رونو په منځ کې اختلاف راشي او دوه رونو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد سره وخت تیر نه کی د یو بل خوغت راو برداشت نه کی یو بل ته پزله کې زی ورنه کی د یو بل په نیکیانو باندې په خوبو باندې په خګړو باندې نظر اون ساتي او عدم برداشت نه کار واخلي نو بیا ټول قوم ټول خاندان ټول برادری ورپورې خان دي د ټول برادری د خنداش د ټول قوم د خنداش دی وجنا فرمایي چې هر کې برادر نه دارت قوت بازو نه دارت اره کس روري نه نو د لاس قوت او طاقت نه لہذا حضرت هارون علیہ السلام فرمایل چې زما د قوم په مخ کې ما مشر من د کواز ما دشمن په مخ کې موسی علیہ السلام بیا چې دا ورته رب کائنات طرف ته متوجه شو او د خپل ځان لپاره او د خپل ورور لپاره د الله تبارک وتعالى نه د بخشش او د مغفرت سوال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم